لیکن صحیح خبره ده چې د کومو ګټو چې عبادت شوی دی او په قبرونو باندې پراته وي د خلکو په ځان باندې وهلي دي. دوی به وی چې کله به د بابا قبر له لاړو هلته به په هغه مالګه پرته وه، مالګه به یې ترې وڅکله او د هغه ګټه به یې په ځان باندې وواله. دې ګټه کې به دوی تبرک ګڼو. دا ګټه برکتي ده، دا د بابا د قبر ګټه ده. یا د باباګانو دا خوردي خوري او د بابا په لنګر کې ناسته وي، دا د بابا خورده ده. نو خورده اصل کې پارسی کې ویلی کېږي خوړلی شوي څیز ته چې هغه کم څیز وخوړلی شي او هغه لوی بول د هغې نه جوړ شي، هغې ته په پارسی کې خورده وایي. هغه بدعتي ورته وي مولي صاحب ګوره په تا کې دا بد کار دی چې تاره خبره د قرآن نه ثابته دی، تاره خبره د قرآن نه ثابته دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. سورة البقرة آیات نمبر 24. په دې آیات کې تخویف اخروی دی او عجز د یهودو دی د مقابله د قرآن کریم نه. ځکه دا نصاره دومره قابل خلق نو، دوی کې داسې خاص علما هم نو، دا ټول امیان خلقو. دوی به دوکه کېدم زر او خبره به هم زر منله. لیکن دا یهود داسې خلقو چې دوی کې د خپل زمانه کې غټ غټ علما وو. علما مطلب دا چې عالمان نو خو معلومات وسره ډیرو په خبره باندې پوهېدل. ځکه د عالم اطلاق په هغه چا باندې کېږي چې په خپل علم باندې د هغه عملي، او د چا چې په خپل علم باندې عمل نه نو دغه سړی عالم نه دی، لیکن د سره معلومات شته دی. نو یهود چونو خلق کوي دا عالمان نو معلومات وسره وو. دوی د پاره د آیات کریمه کې تخویب ته د آخرت، یره د آخرت او تخوی چې ګوره ډېر خطرناک ځای ته ور روان یې د خپل خبرې نه واوړی. دویم دا چې د دوی عجز بیانې دی آیات کریمه کې چې دوی د قرآن د مقابلې نه عاجز شو. نو دوی ته وی فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. پس که چرته ونکړه تاسو د مقابله د قرآن کریم یعنی دا کار مونه کو نو ولن تفعلوا ګوره هیڅ چرې نشئ کولی. دا بس تاسو هسې ځان له یو دنیا په ذهن کې جوړه کړي چې موږ به د قرآن مقابله وکړو. د قرآن مقابله نه کیږي. وی ګوره که د قرآن مقابله کولی هم نشئ او نه ستاسو که پلاران راشي نو هغه کولی شي. خو ګوره یو خبره واورئ چې فاتقوا النار التي وقودها الناس، ځان بچ کئ یعنی توحید ومنئ، توحید قبول کئ، د الله وحدانیت ومنئ، آخري رسول ومنئ چې ګوره تاسو د اور نه بچ شئ. فتقوا ځان بچ کئ، د اور نه ځان بچ کئ. نو ورپسې وی د اور تعریف ورته کوي چې دا النار څه شی دی. نو وی التي وقودها الناس والحجاره، دا اور ګوره هغه څیز دی چې ګوره د دې خشاک خلق او ګټې دي. عام رواج او د دنیا معاملات چې دی نو اور په خشاک باندې بلیږي. خشاک دغه لرګي او ټانټې وغیره دا څیزونه. خو لیکن د آخرت په اور کې خصوصیت دا ده چې دا به ګرمیږي او بلیږي په انسانانو او په ګټو باندې. د انسانانو نه مراد مشرکان او کافر دي چې دا اور به په کافر او مشرکانو باندې ګرمیږي. او د
ګټو نه مراد هغه ګټې دي کومو چې عبادت شوی دی یعنی بوتان هغه بوتان هغه ګټې به په دې اور کې سوځولی کېږي د پاره د عذاب یا بعضو مفسرین ویلي دي چې بس د عامې ګټې به ورته هم بلیږي لکه د خوړونه د غرونو کې چې پرتي خو لیکن صحیح خبره دا ده چې د کومو ګټو چې عبادت شوی دی او په قبرونو باندې پرتې وي د خلکو په ځان باندې وهلي دي دوی به وی چې کله به د بابا قبر له لاړو هلته به په هغه مالګه پرته وه مالګه به یې ترې وڅکله او د هغه ګټه به یې په ځان باندې وواله دې ګټه کې به دوی تبرک ګڼو دا ګټه برکتي ده دا د بابا د قبر ګټه ده څوک چې دغه ګټه کې تبرک مني دغه سړی مشرک دی او دا کار هم د شرک وکړو ته مړي له تبرک منې دا د شرک کار دی دا مشرکان دي دا خلک نو دغه خلک چې دا څوک په ځان باندې ګټې وهي او د باباګانو لذي یا د باباګانو دا خوردي خوري او د بابا په لنګر کې ناسته وي دا د بابا خورده ده نو خورده اصل کې پارسی کې ویلی کېږي خوړلی شوي څیز ته چې هغه کم څیز وخوړلی شي او هغه لوی بول د هغې نه جوړ شي هغې ته په پارسی کې خورده وي دې خلکو به د بابا هغه خوړلی شوی څیز خوړو لکه د بابا دا ګندګي به یې خوړه دا د بابا ګندګي وه نو چې څوک د بابا نه دغه ګندګي خوري او دغه خوردي خوري دا سړی دا نظر د غیر الله خوري دغه سړی هم ټیک نه دی او دا چې په بابا ګټه پرته را او ته یې په ځان وای نو دغه ګټه هم ټیک نه ده چې ته یې د تبرک دپاره په ځان وای نو هم دغه ګټه به هم سوځي او چې د بابا دا خوردی خورې بابا پسې روانې نو ته به هم سوځي دا دوزخ په بتا ګرمي لومبې خو تاسو مقابله د قرآن نشئ کولی چې مقابله د قرآن وکئ مونږ یو بدعتي سره خبره کوله هغه بدعتي ته زمونږ ملګري به د قرآن کریم آیات وي چې ده به څنګه د قرآن کریم آیات وي به خبره وکړه ده به ورته د قرآن آیات وي زمونږ دې ملګري الله دې عمر کې برکت واچي نو چې ده به ورته آیات وي نو چې 4-5 ځای کې داسې راټینګ کړو نو هغه بدعتي ورته وي مولي صاحب ګوره په تا کې دا بد کار دی چې تاره خبره د قرآن نه ثابت دی تاره خبره د قرآن نه ثابت دی بیا مشرک او بدعتي وي هره خبره د قرآن نه ثابت وای تاسو هره خبره قرآن کې شته ځکه د قرآن نه ثابت وو دې ځای نه وګوره چې ګوره تاسو کو تاسو وای چې مونږ به په ضعیفه حدیثو یا چې دی په منګړتو واقعګانو به د قرآن مقابله وکړو نو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا هرګز یې نشئ کولی دا یهودو تم دا خطابو چې که چېرته تاسو کې دا کاري د قرآن مقابله کوئ نو نه یې کولی شئ نه به یې وکئ دا ستاسو نیکونو نه ده کړې خو دومره وکئ چې فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره دومره وکئ چې ځان د دې اور نه بچ کئ دا به ستاسو غټ کاري نو د دې خلکو نه الناس نه مراد دا مشرکان او کافران دي او د حجارې نه مراد هغه ګټې چې د کومو عبادت شوی دی الناس بیا بعض مفسرین وایي چې د دې نه خاص کافر مراد دي مسلمان سړی جهنم ته نشي تللی ځکه د الناس کې د الف لام وي دې نه ماحود صرف کافر دي کافر به جهنم ته ځي او مسلمان چې کله کلمه وویله به د باندې جهنم حرام دی خیر دی که دې ګناهونه کوي دا د مرجعو مسلک دی مرجعه وایي چې دوی به دوزخ ته نه ځي دا ګناهګار مسلمانان بیا بعضې را پاسېدلي دي نو هغوی وایي چې نه په الناس کې د الف لام عام دي که چا ګناه کبیره وکړه همدغې سړي باندې هم جهنم واجب دی او خالدن فیها همیشه به یې په دی جهنم کې دا د معتزله و مسلک دی د خوارجو بعضې خوارج اوس هم دا کوي چې مسلمانان د اسلام نه بار کوي او چې اله ګناه وکړي نو کافر یې وي جهنم د باندې واجب دی واجب القتل دا د خوارجو دو معتزله و مسلک دی د اهل سنت والجماعت مسلک په دې کې دا دی چې مشرکان او کافر به جهنم ته ځي او خالدن فیها وي همیشه به جهنم کې چې په دې عقیده کې مړ شو مسلمان که ګناه وکړه او ګناهګارو
او په دغه ګناه سره دی لاړو آخرت ته، په دغه ګناه کې مړ شو. که الله ته معافي وکړه نو ښه خبره ده، الله به معاف کی. که معافي ورته ونه کړه او عذاب یې ورله ورکوو نو جهنم ته به څه وخت لځي، بیا به راوځي د پاره د سزا. لکه نن سبا چې جیل ته لاړ شي بیا راخلاص کی، څوک چې دی نو پکې پانسي کی، او څوک چې دی نو چا سزا تیره کی بیا آزاد کی. داسې مثال دی. خو د آخرت او د دوزخ چې تیار شوی نو اعدت للکافرین، دا صرف د کافرانو دپاره دی، مسلمانو ته بطور د سزا به ورځي. فإن لم تفعلوا پس که چرې ونکو تاسو دا کار، ولن تفعلوا چرې نشئ کولی، پس که چرته ونکو تاسو دا کار، یعنی د قرآن مقابله ونه کړه، د دې قرآن په مقابله کې تاسو دلیل پیش نکو، د دې قرآن په شان مثل په دعوه کې او په فصاحت او بلاغت کې تاسو کتاب او صورت رانوړو، نو ولن تفعلوا هرګز نشئ راوړی. خو دومره ګورئ واورئ، فاتقوا النار التي، نو ځان بچ کې په قبولیت د توحید سره چې د توحید مسله ومنئ، ځان په قبولیت د توحید سره بچ کې د اور نه، د اور نه ځان بچ کې. نو دا اور څه شی دی؟ التي، دا هغه سیز دی، دا اور هغه دی، وقودها الناس، چې خشاک د هغې خلق دی، یعنی دا مشرکان د هغې خشاک دی، والحجاره او ګټې دي، اعدت للکافرین، تیار کړی شوی دی د پاره د کافرانو. بسم الله الرحمن الرحیم. فإن لم تفعلوا پس که چرې ونکو تاسو دا کار، یا پس که چرې ونکئ تاسو دا کار، ولن تفعلوا او هیڅ چرې نشئ کولی، هرګز نشئ کولی. فاتقوا النار التي، نو ځان بچ کې په قبولیت د توحید سره د اور هغه نه، وقودها الناس، چې خشاک د هغې خلق دی، یعنې دا مشرکان خشاک دی، والحجاره او ګټې دي، اعدت للکافرین، تیار کړی شوی دی د پاره د کافرانو. الله دې د عمل کولو توفیق راکړي.